نو بهایي چې دا د الله جل شانه عذاب له دعوت ورکول دي. حضرت عائشہ رضی الله عنها دوم د زلزلو په باره کې تپوس کړي زلزلې د الله عذابونه څه د وجه نه راځي. و چې کله په معاشره کې کله بهایي شروع شي او دې تر د څوک التفات او توجه نه کوي او دا څوک ګڼي نه چې دا بهایي ده، نو وایي په دغه قوم باندې بیا عذابونه راتلل دا څه بعید او لرې نه ده. زلزلو راتلل او دا مکانونه خښېدل په ځمکه کې. نن سبا څه حال دا روغ عبادت په ځمکه کې اوبو کې چې دی لاو کېږي، وایي روغ مکانات چې په ځمکه خښېږي، مخونه مسخه کېدل، شکلونه بدلېدل، وایي دا عذابونه وایي لرې نه ده، دا به عذابونه په امت باندې بیا راځي. نو د بې حیایۍ د وجې نه الله جل شانه عذابونه بیا چې دی رالیږي. په بني اسرائیلو کې هم چې هغوی ته شکست میلاو شوی و، یو بادشاه د هغوی په یو کلي علاقه باندې حمله کوله، کامیابېدل به نه، ناکامه کېدل بني اسرائیل د مسلمانانو خلاف دي ډېر کوشش وکړو، ناکامه کېدل به دا بختده سرو. نو شیطان په دغه ټیم کې هم راغلی او همدا طریقې ورته ښودلې وه چې تاسو زنانه راولئ، پیلې جینکۍ راولئ، هغه چې دی د بېحیایۍ دپاره دوی ته وردننه کړئ چې وګرځي. لکه نن سبا دا انجیوز والا ګرځي په دې کورونو باندې یو شی بل شي، همدغه طریقې ورته وښوده. روزمره زندګۍ دا شیزونه ورته وښیه چې دا په دې کورونو کې خرڅوي او ګرځي. نو ول د دې د وجې نه به بېحیایي خوره شي. نو چې کله دغه بېحیایي خوره شي نو بیا به دوی چې کمزوري شي، د الله مدد به د دوی سره نه وي بیا، نو دوی به شکست وخوري. همدغه شان وشوله چې کله معاشره کې بېحیایي کله شروع شي، د الله جل شانو مدد دغه معاشرې نه اوچت شي او د الله جل شانو رحمت دغه معاشرې نه اوچت شي، د الله عذاب هغې طرف ته متوجه شي بیا.